آیت نمبر 116 सूरत त्वाहा पारा नंबर 16 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا یاد کاغه وقلنا چې موږ وویل للملائکة ملائکو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم ته فسجدو ټولو سجده کړې وه الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابا انکار کړو ابلیس په قلنا نو موږ ورته وی یا آدم ای آدم ان بشک هذا دا ابلیس عدو دشمن دی لکه ستا ولې د وجه کو استاد خدي فلا یخرجنکما نو ودی نه باسي تاسو دواړو لره من الجنت د جنت نه په تشقا بدبخت بشي ان بشک لک ستا د پاره دا شو الله تجوا چې ته بنوږي کیږي په دې کې ولا تعرا او نبا رم لغړېږي وانک وتچی لا تزمع فيها نبتا تر سوري ضرورت راځي نه بر تر غرمو ضرورت راځي په وسوسه واچي لدتا شیطان قال یا آدم ای آدم هل ادلک آیا ونخم تا هل ادلک آیا د ونخم تا تعالی شجرت اندسی ونه الخلد چې د همیشوالي ونه ده و ملک او د حکومت لا یبلا چې به نه زړیږي په کلانو دواړو خوراکو کو من هذا غنا په بدت ښکار شو لهما دواړو تاسواتهما لجون داغي وتفقا لګیا شو دواړه یخصفانې چې هغې تپلې علیهما په ځان پسې من ورق الجنه پاڼې د جنت وعصا او خلاف ورزي وکړه آدم علیه السلام ربه د خپل رب دغه حکم په غوانو خطا شو ثم بیا اجتباه خوښ کو دلره رب خپل رب په توبه باندې پتا بنو توبه قبول کړه علیه دغه وهدا او لارې وته چلې وته خو قال نو وی ویل ورته چې اهبتا د دواړه کو شی من هر جنت نه جميعا ټول بعضکم بعض تاسو نه بلې بعض د بعض عدو دشمنانی فإما نو چرته یاتینکم راغه تاسو ته مني د مار طرف نه هدن هدایت پمن کم سړی چې اتباع تابع شه هدایت د ما د هدایت فلا یذلون د بن خطا کیږي ولا یشقا او نه مراد کیږي ومن کم سړی چې اعرض مخ وړي ذکر د ما د یاد نو فإن یبل هدا غد پاره مې چې تن ژوندن کنتن ونحشره راجم به یوم القیامت القیامت په ورځ باندې اعمال قال نو دی بوي رب خدایا لم حشرتنی ولید درای رپاس ولم اعمال وقد كنت مذبصيرا لدنك قال الله تعالی بوتوي كذلك دغشان اتت کراغلی وتات آیاتنا دمنګ په نسیتها نو تیر کړو وكذلك دغشان اليوم ننتن ساتب میر کړی شي وكذلك دغشان نجزي منګ بدل ورکو من اغه چاله اسرف چې هغه اسراف وکي ولم يؤمن ایمان دروړي بآیات ربي پایتون درم والعذاب الاخرة عذاب د اخرت اشد سخت دی او ابقى باقی پاتې کیدونکې دی افلم يهدي پتن لګي لهم دي تکم اهلکنا چې سونه هلاک کړیو مونږ قبلهم مخکر دینه من القرون پیړی يمشون چې هغه ګرځیده په مساکنهم په خپل کورونو کې ان بشک فی ذلک پدې کې لآیات النخل لاول النهى دا خلمند خلقو د پاره ولولا کلمه کچرت نو هغه خبره سبقت چې تیر شوی د من ربک استاد رب د طرفنا نو لکان وی بدا وس لزامن خطه دا عذاب اجل او نیټه مسمن مقرر کچرت او نیټه مقرر د عذاب نو وس بدن خطه پدی پسې پس بر نو صبر کواله ما پاغي خبرو یقولون چې دی در پسې وي وسبح او پاکي بیانوا بحمد ربک سره د سنا دربستانه قبل طلوع الشمس د نور دراختونه مخکې او قبل غروبها او د نور د پریوتونه مخکې ومن آناء الليل او په وختونو د شپې کې وسبح پاکي بیانوا واطراف النهار په طرفونو د ورځې کې لعلک د دې لپاره ترضا چې ترادي شي ولا تمدن او ماړه عینې کاستر کې دی الاما اغه ستمتعنا چې موږ پیدا ور کړی د به اغه ازواجن قسمه منهم دیتا ولا تمدن ماړه دی عینې کاستر کې الاما اغه ستمتعنا چې موږ پیدا ور کړی د به اغه ازواجن قسمه منهم دیتا ظهر الحیات الدنیا د تر تازګۍ د ژوند د دنیا لنبتهم تینهم د دې لپاره چې موږ واز مودي پیه په دې کې ورزق ربک استا د رب رزق خیرون ډیر خره او ابقى باقی پاتې کیدونکې وامر حکم کوا اهلک خپل کور خلکو ته بالصلاه د منځ واستبر او صبر کواله په دې باندې لا نسالک موږ نه تاسو ستانه رزقن د رزق تاسو نه کو د رزق پر نه موږ نه غواړو ستانه رزق چې موږ د رزق راکا خیرات ورکو مال راکا نه نرزقک موږ رزق درکو تعالی والعاقبت او نیک انجام للتقوا د پر تقوا دی وقالوا بودي لولا وقالوا او ويدي لولا ياتينا ولنرى ذي منتبئ نراوي دا پیغمبر منتبئ آیتنی و موجوده من ربه د طرف درب دینه اولم تأتهم ولنذر اغلی دی بینه واضح دلائل ما اغپی صحف چې په کتابونو الاولى په خوانو کې
ولو او کچرته انا بشک منګه اهلکناهم هلاکولی دي بعذاب په عذاب سره من قبله مخکې دینه لقالو نو دوی به ویلی چې ربنا ای زمونږ ربه لولا ارسلته ولې تا نه ولې تا نه رالیږه الینا موږ ته رسولا پیغمبر فنتبع موږ به تابعداري کړي وي آیاتک ستا د آیتونو من قبل مخکې ان نذل چې موږ ذلیله شو ونخزایه موږ وشرمېږو قل ته ورته ووایه کل تاسو ټول متربصون کوئ انتظار فتربصو انتظار کوئ پس تعلمون پته به درته ولګي چې من اصحاب الصراط کم خلق دی هغه نیغې لارې والا السویې من څوک دی اصحاب الصراط ملګري د لارې السویې سیده ومن او کم سړی د اهتدا چې په نیغې لار روان دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سپاړسمه سپاره ختمه شوه.